عزتمندو اللہ رب العزت پا دے قرآن عظیم الشان کے فرمائی وی تاسو تا چې دا کلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سروڑی نو دا راٹین کی او چې دا سنم منع کی دا غینا منش پا دی احکاماتو کی یو حکم داسری یو سیز داسری چې دا غینا رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کرده او هغه زما او ستا او زمون په ګردو نواح کې او په دې کورونو کې دا زیات هغې ته د عربی کې نوحه ویلی شي نیاحه په مړي باندې واویلا کول جړا کول ګریوان شلول او د هغو خویونه او خصلتونه بیانول چې هغه کې یو څیز نه وي او ته یې ته داسې او هغسې دا په شریعت کې منع دي زمونږ استاد ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ روایت کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المیت يعذب فی قبره دی مړی ته عذاب ملاویږي په دې خپل قبر کې بما نیه علیه په سبب د هغې چې په ده باندې نوحه کولی شي په ده باندې چغې وهلی شي جړا کولی شي په اواز سره نو د دې په سبب باندې دې مړی ته عذاب ملاوي اوس علما فرمایي چې الله وی ولا تزر وازرة وزر اخرى چې یو کس به د بل بوج نه اوچتوي نو جړا جمدې کوي لیچ د لالا وهي موړی د عبدالله وهي جړا د جمدې کوي او عذاب به چې دی به مړي ته میلاویږي دا څنګه خبره نو دې کې یو څو وجې علما کرامو بیا لیکلي دي دا احادیثو سپیشلسټان دي نو هغې وایي یو وجه دا ده که چېرته دې مړي په دې خپل کور واله ته دا وصیت کړي چې ګورې زما مړی به داسې نه رخصتوې سم داسې به مې رخصتوې چې خلک وویني چې دا پلانکې مړی دی داسې به راباندې جړا کوي یا دویم وجه علماو دا لیکلې ده محدثینو دا راښکې ده چې دا مړي کور واله ته وصیت ونه کړي چې بای تاسو به ګورې زما په مړي باندې جړاګانې نه کوئ ګریوان به نه شلوئ نو دغه پکې شامل نور هم پکې څه وجه شته خو کمزوري غټې پکې دغه دی نو اوس انسان دې ګوره چې دې مړ شي نو زمونږ دا خلک زنانه پې څه نه وشي سړي به د کورونو کې او جاړي به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ابن مسعود صاحب روایت دی وی لیس منا من ضرب الحدود وی آغا بنده زمنگ نه دی سوک چې دا مخ وی په سپیړو کې خیالم کړی دی غمونو کې خلک دا مخ وی یا داسې ولا نو چې دا مخ سوک وی او دا زمنگ نه دی وشق الجیوب او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او سوک چې دا ګریوانونه شلی دې غمونو کې خلک راشي ګریوان وشلي او دا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا زمنګ نه دی ودعا بدعوى الجاهلیت او خبرې کول پشان د خبرو د جاهلیت دا غي پشان خبرې کوي چې خدای دا دې موږ سره ظلم وکړو او خدای دا زمنګ پلان دی دا غمونه صرف زمنګ د کور د پاره دی او دا دی او هغه دی نو داسې قسمه خبرې کول یا داسې اوازونه کول دغه خلق مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلیت نو دا درې واړه طبقې دا زمونږ د امت نه دی رسول الله یعنی کامل مسلمانان نه دي نو اوس دې موږ ژوند ته وګورو زمونږ خو بھائی ژوند داسې جوړ شوی چې مړی وي مړی په جړا ښه ښکاري حاجي پته چې په ګډېدو ښه ښکاري او که په ډمتوب ښه ښکاري دا خو صحیح نه ده که صحیح نه ده
رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی چې بابا گریوان به نشله مخ به نه وغې او چغې به نه وې د جاهلیت په شان خبرې به نه کې ته مسلمان باندې کلمه د لا اله الا الله ویلې ده زمون په دې صحابو کې یو لوی عظیم صحابي دی سیدنا ابو موسی اشعری رضی الله تعالی دا یو زوی دی عامر نوم دی یا حراس نو دا دی وی دا دی زوی ابي برده وی رجع ابي برده رضی الله تعالی عنہ دا صحابي وی یو صحابي دی وی وجع ابو موسی فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من اهله تکلیف راغی بیماری رااله په ابو موسی رضی الله تعالی عنہ باندې او بیوشی به راتله تکلیف په ډېر زیات سخت او بیماری سخت او بیوشی به راتله چې بیوشی به راتله د اثر د چې کوم بیبي وا داغي په داغه کیو داسي ورته په غیګه کیو فاقبلت تسويه بريئته نو ته د زنانه شروع اچول په आवाज واره جړه باندې یعنی بچګه باندې فلم يستطيع خدته دون طاقت نو د ابو موسی څخه په دغه هغه مو دغه سخت نو دغه دومره طاقت نو چې دوی جواب ورکړي نو اگه شروع اچول فلم يستطيع ان يرد عليها شيئا چې د پیدا ارث واپس کړي نو فلما افاق کله چې دې د بیوشینه ختم شو او روغ شو خوشو مطلب گزاره وکړه بیوشي ته لاړه نو قال وی تاسو لوبه مکه واړه پرې چې واړه څه کوي نه ما واړو کې ما واړو کې تاسو نه واړو کې مشران پسند راځي پرې چې واړو راځي کړه ماشومان ته تاسو سموای موږ سره د کې موږ سره مطلب کې دیش ناشتي سلويخ ناشتي موږ په نه تنګي چې تاسو په نه تنګي موږ په نه تنګي تاسو ځان سره صرف جمعه تراوله دا نو توبو کې بچي جمعه تراوله قال نو ویلا انا بریء زبیزار یم دا اوس چې کله ابو موسی رضی الله تعالی عنہ څنګه په اوش کې راغی چې څنګه په اوش کې راغی نو قال وی انا بریء دا تاسو وی تا خدا دا خبره وکړه تا چې دا سو یو په ورد جړا وکړه انا بریء منه زبر انا ممن برئ منه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه دي چې دا اغینا بری دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دي بیزار دي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم بریء من الصالقه والحالقه والشاقه او یقینا رسول الله صلی الله نزبرین دلینا ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بری زبیزار یم ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بیزار او یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیزار دی د هغه زنانه نه هغه بیزار دی د هغه زنانه نه چې هغه د جړا په وخت باندې خپل اوازونه اوچتي د جړا په وخت باندې خپل اوازونه اوچتي او بل هغه زنانه نه چې هغه زنانه د غم د وجه خپل سر وخري اصل د زنانو د ویښته واړه کولو دا چې دین تاسو تمامه د تیر جمعه په دې باندې په دې موضوع شوی زنانه ویښته واړه کولو کټاکول وغیرہ دا منه او دکشان والشاقه او هغه زنانه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه د غم او د مصیبت د وجه د غریوانو نشلې او مخشلې د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم بیزار دي چې هغه دې بیزار دي زم دې بیزار انت چې کوم خبره وکړو په ما سره نشته هغه شان بنا روایتونه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو زنانه فرمایي ام عطیه نصیبه رضی الله تعالی عنها دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زمونږ په کوم خبرو بیعت اغشتو نو پای کې یو خبره دا و چې تاسو بګورې نوح نه کوي نوح باندې کوي جړاګانې باندې کوي ویر باندې کوي په دغه باندې تاسو ته بدلم چې په ماشومان یې مکرم
ها په دغه باندې کوي، په مړو باندې به ویرونه نه کوي، چغې به نه وهي. زمونږ استازو عظیم د مسلمانانو دویم خلیفه دی، د مسلمانانو دویم خلیفه دی عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ. هغه وایي داغه زوی عبد الله ابن عمر سے هغه وایي موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لاړو، موږ ابي سره لاړو تپوس له عبد الرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ، داغه تپوس له لاړو. سعد بن ابي وقاص سے عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دام را سره. نو فلما دخل عليه وجد في غشيه، چې کله هغه باندې داخل شو هغه راوړل نو هغه بیهوشي راغلی و، هغه سره راغلی و بیهوشي، هغه بیماری ډیره سخته و. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ څنګه یې سره ور داخل شو نو هغه بیهوشي راغلی و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل آیا وفات شوی دی؟ نو قالوا لا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یې الله پیغمبر نه دی وفات شوی. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل فجعلدو سرخي وجعل ودرد. نو قال الا تسمعون ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، واشار الى لسانه او يرحمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وجړل. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو ونه لیدل او دې کې علما لیکي شارحین لیکي دا حدیثو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله ناشنا فصاحت ورکړو، ناشنا بلاغت ورکړو او د امت په درد باندې د پیغمبر د وخت نه څوک زیات نه دردمن کیږي. ته اوس پیدا کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پر هغه جړاګانې کړي نو خپل امتی اولید هغه باندې دردمن شو، د سترګو نه اوښ کې لاړې وی جړل او د خولې اواز راونوته. نو وی فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تاسو ونه لیدل یقینا عذاب نه ملاویږي د سترګو په اوښ کې باندې او نه د زړه په غمجن کېدو باندې، ولکن يعذب بهذا واشار الى لسانه صلی الله علیه وسلم. لیکن عذاب ملاویږي دی بندتا پس باندې اشاره وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل جبه مبارکه ته چې انسان د جبه نه د خولې نه کله आवाज روباسي او دا وایي چې ته چې دینو دوه مانه به بوساړه او چتولو، درې مانه به کټو چتو، پنځه مانه به بالا پوچتو. الګا چې دا دونه ډېر خوبه پکې نو پوله خو ته تا ټول مرواله خدای غرق کنه. الګا چې دومره ډېر خوبه نو وزنانه ټول مر خو دې روړ سره تار وانه کړل کنه او چې دونه ډېر خوبه پکې نو دغه خواخه خوستانه په ور کې ولاړه وکنه او چې دومره ډېر خوبه پکې دغه نور خو تا د سړیتوب په ځای باندې چې نو واده کړو د سړیتوب برک ورته تانه وکولې دا ټول ستا کمالات دي کنه. نو چې تور پسې اوس جړا کې دا دشمنی ور سره امام صاحب کړی و یا دا بار نه کس ور سره کړ دا خو تا کړو تور سره په کور کې او اوس چې کله مړ شنو تاسو اوس دوستي مرا یاد شو خلک وي پیغام باندې خلک راوځي کی پیغام باندې تا جړ کوی چې تر راوځي کی چې یو سړی روانه وکي او حدیث کې راځي وایي چې درې ورځې چې دی بغیر دا شرعي واپس یعنی روغ هم نه کي درې ورځو کې او یو کس په سلام وکړي سلام جواب هم ورنه کي یعنی دا چا سره چې روانه یو دی مړ شو نو د باندې څه شي ده د باندې سزا ده داسې سزا ده بعضو حدیثو کې یو کال راځي وایي چې یو کال چا روانه وکړه نو داسې سزا ده لکه سزای موت چې دغه کس ملک په خنجر او په ډزې وشي. یا درې راځي دا غي باره کې راځي چې دا د مسلمان نه خانه دا مسلمان نه دی دا نور بلا سلوي فرض باره کې حدیث راغلي مالک دا روانه خو ما نه دا کړی دا خو تا کړی دا نو د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان ته د زړه درد رسي انسان ته تکلیف رسي د زړه مداوین کړی دا د دې دام دی ویل اسلام د استاد هر یو څه خیال ساتي دا ما او دا یو چې ځان نم خپل اسلام جوړ کړی دی اسلام ته دام وي چې د زړه هغه درد هغه نه مګي راو جړاو کا خدا خلین आवाज مرو باسا جړاو کا د زړه هغه درد راو باسا دن نه دي نقصان نشي ته سوچونه بکې ځان لا
جړاو کا خفګانو کا خو صبر ورسره کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وصی مبارک پلاس کې ساوته را هغه د سترګو نه اوښ کې تللی دي خو دغه شان د ماشومان مبارکانو لیکن د صحابه النبي اولا بالمؤمنین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې چې نه دی وایي صحابیانو د هغه خاوندان ټوکړي ټوکړي په میدان جنگ کې شوي دي د ګوت یو ټوکړه د بدن یو ټوکړه هم نه لیدلې زما استا بشان نو ټول عمر له بیا غ قبرونه نه لیدلې ټول عمر له هغه مقبرین نه لیدلې ټول عمر له هغه خاون مخم نه لیدلې هغه زمون استا بشان شورونه نو ادمي محبت کورنم دام یاد ساته دغه شان چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل نارینه اولاد ټول وفات شوی دي لیکن دا طریقه نن رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راغله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې ګریوان شلي څوک چې مخ شوکي په نوکانو باندې څوک چې چلے وای څوک چې دغه نور بلا حدیث یا اوس وختونه نشته بلکې ختم شو چې څوک چې دې مړو پسې وای چې دا غر پشان وي او د پلانکی پشان وي او د ډینګری پشان وي نو حدیث کې راځي بعضو حدیثو کې خدا دې صح وایي راغلي دي وای دا فرشتہ ورته د سینې سره مضبوط مثال ورکړي دی مړی دا چې ته دغه شان وي د دې چې درته غر وای خرجوی تا خو چې دینو دا یو کیلو سیز دې نه سوچاتو هغه درته وای چې ته د غر پشان وي هغه درته وای چې ته خدا وي ته خدا ته داسې وي. یو صحابي وفات کیږي خور ورته سر ته ناصر هغه خپل حالات خپل را نقل ګنن خو موږ خپل غټه پټو د بل را سرګند نو خپل زوی وي زما مور ورته ناستوا او د رور ته وي ماما ته وي چې ته داسې وي او ته داسې وي وي هغه غټین په بیوشي تل راته وسونه وي چې کله په وښ کې راغی نو وی چې خدایا و هغه ته وي خور ته وي چې د دې باره کې به زمانه تاسو کېږي کذالک هم دک سوا زداسې هم دا چې سوي چې یا جبلا یا پلانکی یا ډینګری نو د دیو دی موږ د پمړو باندې جړا نه کوو ها داسې ویرواله جړا پزان دی جړاو کو چې په دا ټیم باندې راخطاوي ها پزان دی جړاو کو چې د جمعې او ورځ وي په هغه کې موږ یو مونږ راځو په هغه کې د سنتو نه تختو پزان دی جړاو کو چې په ټول کلی کې پاس د ساري په مونږ کې دوه درې کسانیو پزان په خپل ضمیر دی وجاړو چې په کلی کې را سره یو کس د لوګو تنده پی تیری کې موږ سره داغه غم نه یو کس موږ حق لاندې کړی من سره غم نه یو کس تباہ او برباد کو دا غرا سر غم نه په خپل ضمیر دی وجاړو په خپل مسلمانانه دی وجاړو ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف ورزي کو ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخو ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم د احکاماتو خلاف ورزي کو ولې را خپل کور نه ښکاری خپل بچی را ته نه ښکاری خپل کام ټبر کبیره را ته نه ښکاری چې بابا زمانه بس پیغمبران خو سوال کوي زکریا علیه السلام نور تو وګوره هغه سوال کوي چې خدای پاکه مال داسې اولاد راکړي زمانه پس د دین د سمبالغ څوک نشته مونږ چې والله خیره وفات کېدونه مخکې بچي ته وایي چې بچي دغلته مې په پوله لانجه را دغلته مې په ځمکه لانجه را او د بل پلانکي سره ګورې روغ هم نه کوي ټول عمر دا خو دا د دین طریقه نه ده تاسو ما سر کې وي چې محدثین ورته دا لیکلي دي چې د کم کس له په نوحي باندې عذاب ورکول شي وجه پکې دوه درې سلور دي خو دوه پکې داري یو دا چې د کس ویلي چې ما پسې بجاړه وي خو مضبوطه ګوري چې دا به رخصت کوي چې خلک وایي چې دا خو د کراخیل او پلانکی اجسه او دا هو هغه د سوالیانو لوی کسو او دا د مردان علامه او یا چې دې د سره دین خولې د دا کور خولې نه چې ما پسې نو خمګې نو دوه وړخته منګیرو نم دین داسې خودلې دي او نم چې دې دا وصیت ورته کم از کم کړی چې بس جړه خو را پسې داسې مه کوي نو ګریوانونه موږ د منع کړو زنانه اوس نه دی پوهه د دې څه پته لګي د ځوان جان پته نه لګي او وصیت خو په ټیم پکاري
ها دا بزرګانو په دغه خبره تاسو وګوره حالات هغه اکثر کتابونو کې امام ابو حنیفه رحمه الله څومره چې دی هغه یعنی رستو وفات شوی دی په ژوند کې وصایت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مشهور دي دوه درې شاګردانو را نقل کړی دي باقي دا په ژوند کې وصیتونه لیکلي چې دا په دې عمل کوي دین ځان لري ساتي دا کوي دا په کار دي چې انسان خو اما په ژوند باندې یو کس داسې لیدلی چې عمر یې ډېر زیاتو تقریبا 100 کالونه وړېدلی لوی شخصیت خو هغه ځان سره وصیت یو دا لیکلو د کمال خبره و چې کوم ځای وفات شم نو هلته کې به څوک نیک کس چې دی ما ښخ کړي او وبه مې لامبوي ما به کور ته د هغه ځای نه به مې خپل ځای ته نه وړي داسې دینی کار شعبې سره تعلق نو وصیت یې پکې دا کړو په جیب کې به ایښي و هغه مخامخ چې بھائی زه چې کوم ځای مړ شم نو د هغه ځای مسلمانان به ما ښخوي کور ته به مې نه وړی نور څه وصیتونه هغې به لیکلي وو چې زه مړ شم دا نو خبره داسې ده چې په ژوند انسان دا وایي نو دا نوحه مړی پسې دا په ویر جړاګانې چغې وال مخ شو کول سینې وهل دا حرام دي دا صحیح نه دي شریعت منع کړی دي الله رب العزت موږ د حرامو نه بچ کړي الله دې د حلالو توفیق راکړي